مرګستا پروانستا رحم دې پر چانستا بلتر ګلتن کې ګلان ولې دې وپانستا. زما عزیزانو ډېر وخت پس تاسو سره د سوشل میډیا د سکرین په مخ راغلم، چونکې مصروفیات ډېر زیاتو، نو ما ویل زه به تاسو سره انشاءالله د رمضان د اولنۍ ورځې نه د مسایلو هغه تذکره بیا ضرور شروع کومه سلسله وار. نو د ټولو نه اولنۍ خبره دا چې نن به د رمضان متعلق یو څو مسایل ذکر وکړو. هغه دا چې اره د رمضان روژه په چا باندې فرض ده او په چا باندې د هغې نیول لا فرض نه دي. نو د ټولو نه اولنۍ خبره ده د رمضان روژه په چا فرض ده. نو د رمضان روژه اول په مسلمان باندې چې مسلمانی او بالغی، که بالغ نه نابالغ نو په هغه باندې روژه فرض نه ده. یعنی دا نابالغه ماشومان چې کومې روژې نیسي نو د دې ثوابونه د دې مور پلار په عملنامو کې لیکل کېږي، خو په دې باندې څه فرض نه ده. خو چې هغه ماشومان وي هغې له د روژې هغه ټریننګ او د روژې هغه ترغیب ورکول دا بهتره خبره ده. بل شرط دا دی چې دا عاقله وي، یعنی عقل کار کوي، صحیح وي. نو کچرته مجنون وي یا دیوانه وي نو په هغه باندې هم روژه نیول دا فرض نه دي. بل چې صحتمند وي، یعنی داسې څه بیماری نه وي چې هغه روژه نشي نیولی، په صحتمند سړي باندې روژه دا فرض ده. اوس هغه خلک چې په هغې باندې روژه فرض پې وي خو لهذا د نیولو هغه طاقت یې نه وي، نو یو طرفه داسې وي چې هغه فی الحال په ده باندې اوس فی الحال فوراً پې واجب او فرض نه ده بلکې وروسته به یې نیسي. نو هغه خلک چې یو سړی بیمار وي د بیماری په حالت کې په ده باندې د روژه نیول دا ضروري نه دي. داسې بیماری وي چې که چېرته دا روژه ونیسي او په هغې سره د ده بیماری زیاتیږي، یا مثلا د بلډ پریشر شوګر والا بیمار دی، که هغه چېرته دوی یا خوراک ونه کړي نو د هغه بلډ پریشر شوګر یې زیاتیږي، مثلا خرابیږي، وجود ته نقصان وي، نو هغه سړي دپاره کوجه کول دا بهتر دي، بیا د وروسته قضا راوګرځوي. بل هغه سړی چې د چا اپریشن وي یا مثلا داسې زخمی شوی دی چې هغه دوی یا خوراک استعمال نه کړي د هغه وجود خرابیږي، نو هغه سړی هم کوجه کولی شي، بیا به وروسته روژه نیسي. بل هغه زنانه چې د هغه په خېټه باندې حمل وي، بچی وي او د ښځې ته نقصان وي یا هغه بچي ته نقصان وي، نو دا بیا کوجه کولی شي، وروسته به بیا روژه نیسي. بل یو مسافر سړی د مسافر دپاره اجازت شته دی، که چېرته داسې شرعي مسافر 78 کیلومتر فاصله باندې لرې سفر کوي نو هغه ته اجازت دی، که چېرته روژه نیسي خو بهتره ده، او که نه نیسي نو دا هم ورته اجازت شته دی. بل هغه ښځه چې هغې ته حیض راغلی وي، نفاس راغلی وي، نو په هغې باندې روژه نیول لازم نه دي، وروسته به قضا راګرځوي. بل هغه ښځه زنانه دا اکثر دا تپوس کوي چې د هغې استحاضه وي، مطلب د هغې بیمارۍ د خپل هغه ماهوارۍ نه علاوه نور بیمارۍ پرې راځي او هغه ودرېږي نه نو جاري وي، نو په هغه ښځه باندې روژه نیول لازم دي، هغه دې ونیسي. بل دا ټول خلک مې چې کوم ذکر کړل دوی د روژه نه نیسي د بیمارۍ د وجې نه یا د عذر د وجې نه، خو دوی د روژې د احترام د وجې نه چې کم دی دوی به د خلکو مخې ته خوراک سکاک نه کوي، پټ په پټه به خوراک کوي چې خلک دوی څوک مثلا تهمتونه لګوي چې روژې وخوړه دا وغلان کې تاسو ته بیمارۍ وي. نو دا مې در سره څو مختصر شان کلیپونه ذکر کړل. الله تعالی دې موږ او تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.